أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. سورة بني إسرائيل آیت نمبر 15 کی خبره ذکر کېده او باغې کې دا خبره ذکر کېده که تاسو تسبیح نه کوئ د الله جل شانه نو د هر څه هغه د الله جل شانه تسبیح کوي یا هغې کې زبان حال سره یا په زبان حال سره که تاسو نه وایئ نور دا ټول اشیا هغه د الله تسبیح وایي او تسبیح کوي. بیا د هغې ذکر شوی حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مقبره باندې تېرېدو هغه وتړېده یو دوه قبرونو نبي علیه السلام وفرمیل دا کله ښخ شوي دي دا اوس یو څانګه یې راواخسته او څانګه یې په منډه کړه یو یې په یو قبر باندې ښخ کړه او بل یې په بل قبر باندې چې دا څو بولي ده دا به وباسئ نه دوی به تسبیح وایي د دې نه به دې ته بچه میلاویږي. دغه شانتې حدیث کې راځي تفسیر قرطبي ذکر کړی عبدالله بن مسعود چې دا یو غر به په بل غر باندې فخر کوي په وجه د دې چې کله په یو ځای باندې یو نیک صالحه دینداره بنده تیر شي نو دا یو غر په بل غر باندې فخر وکړي چې هغه به باندې چې نیک عمله صالحه او نیک بنده هغه تیر شوی دی. دغه شانتې چې نبي علیه الصلاة والسلام سره یو غوا خبرې کړې وي هغه ویل الله رسوله ویل زه خو د پټو د یوې د دې لپاره نه یم او دوی په موږ باندې یوه کوي. خلک حیران شو چې هلکه غوا هم د نبي علیه الصلاة والسلام سره خبرې وکړې. نبي علیه السلام وفرمیل عمر او بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا هغوی هم په دې باندې ایمان دی. دغه شانتې جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه روایت دی وایي د نبوت په مخکې نبي علیه الصلاة والسلام ته کومې ګټې هغې سلام کو هغه ګټه زه اوس هم پېژنم او هغه حجر اسود ګټه ده. دغه شانتې هغه کاڼو چې هغه د حضور اکبر صلی الله علیه وسلم سره په لاس مبارک کړو ابو جهل ورته وایي په دې تا د رسالت ګواهي ورکړه زه ایمان راوړم. هلته کې ګټې کاڼي کور دي دا په لاس کې نیول څه کمال نه دی بلکې د کمال خبره دا وه چې د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم په مبارک لاسو کې موجود او بیا د نبي علیه الصلاة والسلام د رسالت ګواهي ورکوي د لا اله الا الله. دغه شانتې دا ګڼ شی خبرې یو هغه اوخ راغی نبي علیه الصلاة والسلام له شکایت وکړو صحابي راغی زما دا اوښ ډېر زیات غوسه دی نبي علیه الصلاة والسلام ورتلو صحابي منع کوي مه ځه الله رسوله تاسو تکلیف در ورسوي نبي علیه السلام ته ما پرېږده چې کله نبي علیه السلام اوښ ته ورسېد هغه ورته خپل
هزر خبره ورته وکړه نو ما باندې امام مالک ظلم کوي خوراک راته نه راکوي نبي علیه السلام د هغې اقات وفرمایل چې کله دا اوښ پرېږدې نو دی موړ پرېږده کله چې بوځې دی مړوه او بوځه دې وجې نه روایت کې راځي چې کوم اذان مؤذن کوونکی اذان کوي او د ده د اذان کوم ځای پورې رسي د دغه اذان د رسېدو هغه ځای ګټې دغه بوټي یا هر څه به د قیامت په ورځ د دغه مؤذن دپاره د ده دپاره د ایمان ګواهي ورکوي د ده دپاره به ایمان شهادت کوي چې مؤذن کوونکی خپل مرتبه او شان وپېژني او دغه مرتبه او شان چې الله دومره لوی فضیلت او لوی شان او مقام دی ورکوي داود علیه السلام باندې راځي ډېر خوش اواز و چې کله به هغه ذکر کوم نو څومره مرغۍ دا چې وي یا به رالې د هغه په سر باندې ودرېدې او دغه ذکر دا به یې کوو دغه د قرآن کریم آیاتونه هم بروز موږ ویلو پرونی درس کې په دې سورة بقره کې الله پاک فرمایي ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون دا غر د الله د ویرې جاړې بعضې علماو ذکر کړي دي او دا اوبه چې د دې نه راځي دا په شان دغه اوښکو دي دا ګټې چې راغړي دا د الله د ویرې دا ګټې راغړي دغه شان سورة مریم کې راځي تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا دغه شان سورة صاد کې راځي داود علیه السلام واقع کې دغه شان د ترمذي کې هم روایت دی دسترخوان باندې ناست او ډوډۍ هم خبرې کړې وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة اوس په دې کې ترغیب دی مخکې کې د قرآن کریم ذکر وشو ولقد صرفنا چې موږ توحید بیان کړی بار بار بیا وی وما یزیدهم الا نفورا یعنی دا خلک تختې ولې کما یقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبیلا یعنی هغه اله چې هغه یو دی د هغه سره نور شریک کول غواړي نور د هغه سره یو ځای کول غواړي نو دلته مشرکینو حالت ذکر کوي د قرآن صداقت ذکر کوي روح البیان ذکر کړي چې دلته د ابولهب د کور والا ذکر دی په ام جمیل مشهوره وه د ابو سفیان خور وه او د قریشو یې تعلق ساتو علامه شبیر احمد عثماني رحمه الله هغه په فتح الملهم شرح د بخاري کې ذکر کړي دي د دې سره یو هار او چې دوی نبی علیه الصلاة والسلام په باره کې ما دا خبر چا راکړو چې پلان کې قطع کړی نو دا هار به ولې زه ورکوم او دوی به دغه شان د شعر و شاعر هم وي او بیا یا خلک چې زجر د قرآن ورته ورکوي یعنې منکرین د قرآن دي انکار کوونکي د قرآن دي مقابله کوونکي د قرآن دي نو په دې کې او د زجر او زورر نه کله چې قرآن کریم تلاوت کوو نو په دې منځ کې به یو پرده وه یا دغه پرده معنوي یعنی جهالت ضد عناد حسد بغض دشمني د نبي علیه الصلاة والسلام مجلس کې به ناست قرآن مې اورېدل خو یعنې زړه ته به یې نه کوڅېدو په زړه به یې ولا اثر نه کو تسلي به یې نه کېده ځکه چې دوی خو مخالفت کو دوی خو د انابت او رجوع الله اطاعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې سوچ په نه اورېدو یا بعض ذکر کوي چې د مراد ظاهري دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرآن تلاوت کو دوی پرې راجمع شول راغونچه شول د هغه د قتل لپاره به سوچ فکر کو د هغه د تکلیف رسول لپاره
سوچ په دې لپاره کوو چې موږ بل باندې د قرآن کریم د تلاوت بند کړو او په غلطه اراده به الله جل شانه د دوی په منځ کې یو پرده حایله کړه. یو وار نبی علیه الصلاة والسلام مسجد بیت الله شریف کې تشریف فرماو، قرآن تلاوت یې کوو. یو کافر هغه باندې د حملې اراده وکړه، چې کله نږدې راغی او دا وی چې زه نبی علیه الصلاة والسلام قتل کومه. چې کله نږدې راغی نبی علیه الصلاة والسلام خواته د اور ښکاره شو، نو چې کله دا ولید نو دی اخوانه شو. نبی علیه السلام وفرمیل که دی را دې خوا شوی بلکې خلکو بیا په دنیا کې د جهنم اور هغه لیدلی. دغه شانته امام قرطبي رحمه الله ذکر کوي چې کله دعوت او تبلیغ د سبا په غونډیو باندې بیانوي نو ابولهب ورته کنځل وکړل. دغه شانتې ښځې الله پاک د هغوی په جواب کې صورت نازل کړو. د هغې عروه نوم یعنې دا یو سترګه یې چپ وه، او چې کله دا خبره یې واورېد نبي علیه الصلاة والسلام ابوبکر صدیق ناست ول بیت الله شریف خواته دا لاړه. هلته کې نبي علیه الصلاة والسلام ته ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وفرمیل وی هغه چا چې ډېره به تیز را روان دی. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل بس ته خبرې مه کوه، ټول جواب مه ورکوه، بس ته چپ شه، راضي به. چې کله دغه زنانه راغله نبي علیه السلام مبارک یې تپوس کوي این صاحبک. نبي علیه الصلاة والسلام په باره چې هغه ملګری دی و اواز راځي او ښکاري نه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته بس دلته و نو دلته به یې نو ځان له وګوره، یعنې دې زنانه. او بیا نبي علیه الصلاة والسلام مبارک الفاظ وي چې دا قابل مذمت دی او دا قابل ملامت دی، د محمد په ځای مذمم وي. دومره جهنمي او بېوقوفه ښځه وه. او ورته وي چې موږ د ده د دین پروا نه کوو، موږ د ده نافرماني کوو. اصل کې یو انسان عقلمند دی هغه د ځان نه خبره لرې کوي، ځکه چې عقلمند نبي علیه الصلاة والسلام بس راضي به چاته ووایي پرېږده ووایي د دې دغه مه کوه. دغه شانتې علي رضی الله تعالی عنه ته چا کنځل وکړل نو په لار روانو بس هغې چاته به کوي چاته به وایي نو چې هوښیار سړی هغه خبره د ځان نه بل ته اړوي، یعنې په ځان باندې نه پټ کړي. بعض قمقل سړی څو خبرو وکړي جو هغه ځان ته دغه اشاره کوي، ځان ته دغه خبره کوي. دغه شانتې په واقع د هجرت کې نبي علیه الصلاة والسلام کور کې والي رضی الله تعالی عنه ته حکم وکړو چې ته زما بستره باندې سمله او دغه خلکو له بیا دغه امانتونه د هغوی سره حواله کړه. نبي علیه الصلاة والسلام مبارک راووتو له کور نه. هلته کې چاپېره ابوجهل د هغه ملګري 11 شیطان ورسره و. بعضې ځوانان داسې وو چې په هغه نبي علیه الصلاة والسلام دې کور ته چوتېدلي نو هغه ورته حکم وکړو ابوجهل چېرته داسې ونه کوئ، خلک به ډېره غلط عبرت والي او د بېعزتي به د چا نه کوه. یعنې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې کله هجرت وکړو دوی وکتل هغه خو نه و. د شیطان ورته وویل چې تاسو چا څوک ګورئ؟ نبي علیه الصلاة والسلام. نبي علیه الصلاة والسلام غوښتلی دی تا د دې سیرت کتابونو دا واقع ذکر کړی وي، تاسو پرې خپل سر کې لاس ووایئ چې کله یې لاس ووایو نو په هغې کې شګې وي که نه. نبي علیه چې کله د کور ووتو شګې وچنګلې او هغه آیات وي وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی. د دې وجې نه نو دوی ته هغه خبره معلوم نه شوه او بیا چې کور ته لاړل د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه کور واله اسما رضی الله تعالی عنه څه شوه ملګری پلار دې څه شو؟ هغه ورته ما ته پته نشته. هلته کې وایي واله دومره تېزه دغه یې ول ورکړه. علماو ذکر کړی دي یو سړی په حق باندې دشمن نه پرده پناهي کوي او دوی دغه آیاتونه ولولي. د سوره نحل آیات نمبر 108، سوره کاف 15مه سپاره 57 نمبر 52 او د سوره جاثیه آیت نمبر 23 25مه سپارې. نو بس دشمن ته به دی نه ښکاري په نظر پورته نه دی. الله پاک به دوی په درمان کې یو پرده حایله کړي
کعب رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې شام کې یو بادشاه یو کسانو په یو کس پسې ولېږل، هغه د نیوو کوشش یې کو، بلکې هغه چې کله دا آیاتونه تلاوت کړل نو بس راغلل دغه خواته، خو هغه یې ونه لیدو. دغه شانته امام ثعلبي رحمه الله هم دا خبره ذکر کړې ده. تفسیر قرطبي رحمه الله هم دا خبره ذکر کړله، ځکه چې هغه ښار اندلس و، اوس چې ورته کوم سپین وایي، هغه په وخت کې دا پیر پرست خلک ډېر وو، نو هغه به د دوی بیخ بنیاد وخت کې نو دوی بادشاه ته د هغه په سر باندې شکایت یې ورته وکړو، نو بس هلته پټ شو. نو دوی چې دوه کسان راغلل په ما پسې، دا دوه کسان بس سوارلي یې راوسته او زما خواته ګیر چابې تاو شول او واپس لاړل. دغه شانتې کله کله الله پاک د انسان حفاظت کوي. او سورة یاسین دا اولني 4-5 آیاتونه فهم لا یبصرون یاسین نه واله او د هغه فهم لا یبصرون پورې. او کله کله په انسان په عقل باندې الله پاک پرده راولي، لکه قاسم نانوتي رحمه الله باره کې چې کله هغه د انګریز خلاف فتوا ورکړه، وی چې هلکه نو هغو اشتهاري کړو، هلکه وایي بس چې چا وویشتو بس هغه له به انعام یو ده. بابا چې پولیس ګرځېدل، چې کله پولیس ګرځېدل نو یو ځای هغه ولیدو، جومات ته دننه شو، نو هغه صفایي کول، چې کله صفایي کوله نو تپوس یې وکړ، هلکه هغه ابوالقاسم نانوتي نه و، هغه ورته ویلي دا جومات چې کوم ځای ولاړ و دا خپل ځای نه دې خوا شوي، دلته وخوړل او بس لاړل. نو بس د دوی دا ځای نه ووتل او منډې کړې بل ځای په هغه باندې تلاش کول څه کړل، هغه شروع کړل. دغه شانتې امام احمد بن حنبل رحمه الله باره کې راځي، کله په هغه دور کې بادشاه هغې هلکه دا قرآن چې دا مخلوق دی، هغه ورته نه دا غیر مخلوق دی بلکې دا قدیم دی، حتی دی چې هغې جیل ته ورسوه، په جیل کې سملو هغه باندې هغه چترې کوړې ورکولې، نو وی پخوا خو لنګونه وو، نو خپل لنګ یې تړل، کله یو څو چترې ورکړې نو هغه لنګ کولاو شو، نو بس هغه شونډې وخوځولې. چې کله یې شونډې وخوځولې نو بیا ته د شاګردانو تپوس وکړو، امام صاحب استاد چې ته دا طریقه مونږ چې بس د بادشاه ته خیرې وکړې، هغې بادشاه ته مې خیرې نه وې کړې، بلکې زما دې چې دغه راغی مړه چې الله پاک اوسه پورې ستا لپاره لګیا یم، خو زما د عزت مسله ده. یو لاس راښکته شو او بس زما دا لنګ ودرلی شو او ښه مضبوط او کلک څه شو هغه وتړلی شو. الله جل شانه کله کله په انسانانو باندې پردې راولي، پردې اچوي، کله معنوي کله ظاهري، او بس چې کوم دشمن الله پاک کله کله د هغه د عقل د هغه په عقل باندې پردې راولي، هغه د څه شي کار هغه هر څه دې سلب شي. شیخ القرآن رحمه الله باره کې راځي که نه، وی دا په سخت جمع کې ډنډې ته وغورځوه، دا تکالیف دا وه صاحب قرآن خلکو دا تکالیف دا مصیبتونه دا ورکوي. یو ورځ یو میان راوړل، میان یې ور ورکړل، نو هغه کور والا یې راوستل، سپي ته یې ارتاو کړل. څنګه یې سپي ته ارتاو کړل، بس په هغه ځای باندې هغه سپی څه شو پړسقه شو او هغه څیز یې وخوړو. بل بس دغه آیات مبارکه الله پاک فرمایي وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. هغه پټ کړی شي پرده یا مضبوطه پرده، کلکه مضبوطه، چې بس د دې دشمن او ستا چې موږ حایله کوو چې دوی تا نه او تا د څه راځي پناه میلاویږي. الله جل شانه کله کله حق پرستو سره هم کوي، دشمن یې ښه موجود وي، بس کله الله پاک موجود یې هغه مینې او په عقل باندې پرده راشي، کله کله معنوي پردې پرې راشي، کله بې ظاهري پرده راشي. د دې وجې نه علما صلحا اتقیا باندې تکالیف مصیبتونه پریشانیانې دا راځي، الله جل شانه د هغوی پریشانیانې د هغوی مصیبتونه دا ده چې بس یو سړي باندې تکالیف دا راغله بیا وله ګاډي ورکړي او دا او دا نه، بس دی د خپل قرآن خدمت کې الله پاک بدلې په آخرت کې ورکوي، اجرونه په آخرت کې ورکوي. په دې آیت نمبر 45 کې دغه خبرې ذکر وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. هغه پټه کړې شوې کلکه او مضبوطه پرده. الله یې سي عمل توفیق راکړي.